راتلونکي الیکشن کې چې کوم سړی د ټکټ ورکړ نا به انشاءالله مخکې وي او موږ به ورپسې یو عوام راووته او خالي الیکشنو ته به موږ صبر نه کوو زموږ یو غټ جومات دی او دا جومات انشاءالله مخکې ورپسې راوتیو که هغه د اوبو مسله وه که هغه د وړو مسله وه هر مسلې باندې به انشاءالله موږ وروځو او مخه به یې نیسو خو انشاءالله چې څنګه مو والا مخکې شکست ورکړی دی داسې به والا انشاءالله بیا ورکوو او د دې قوم او د دغه رهنمایي به انشاءالله دا زمونږ جومات کوي جناب ګران قدر زمونږ امیر محترم جناب مولانا شمس الحق صاحب جناب مولانا مسمر شاه صاحب ظفر علی خان او زمونږ نور علماء کرام او زما ګرانو ملګرو په جمع السلام علیکم دا نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ د دې کارامه حق کې زمونږ د شاخیل قلا مشران کشران مشترکه په دې پارټۍ کې شامل شو او انشاءالله په دې فیصله باندې به تا عمر خوشحالي او دا خوشحالي صرف د دې دنیا نه ده انشاءالله د دې علما سره ناسته پاسته به د دې دپاره سواله انشاءالله په هر میدان کې به د فتح او د قوم د ترقۍ په لاره به انشاءالله روان یې زما د پارټۍ سره د ډېرې مودې نه تعلق او دا تعلق پسو دا علما ډېر درویش صفت غریب طبیعت خلق دي او دا غریب طبیعتي د قومونو د ترقۍ راز دی زه به تاسو ته یو واقع بیان کما چې دا نور قومونه د اسلام په لاره باندې د اسلام په سادګۍ باندې روان دي ما سوای زمونږ د پاکستان چې دلته کې د خلکو طبیعت طریقې د اسلام او د دین مطابق نه دي زه به درته دا ووایم چې زه په ټریننګ باندې حکومت وقت لیږلی وم یو غټې کمپنۍ ته په یورپ کې او د هغه کمپنۍ مالک خپل جزو او خپل هلیکاپټرو جز به په اډه کې ولاړو او هلیکاپټر به په دفتر کې ولاړو خورونو چې ډوډۍ له به مونږ تلو نو په لین کې به لین بو نو کم سړي به چې مونږ له کورسۍ میزونه پاکول چې هغه به مخکې و د هغه کمپنۍ مالک د هغه جزونو مالک او ورپسې شاته ولاړو دا د قوم د ترقۍ څیزونه دي او دا اسلام دی انشاءالله موږ به کوشش کوو راتلونکي الیکشن کې زمونږ ډېر ملګري دي چې هغه خواهش لري هغې کې علما کرام هم دي او نور خلک هم دي انشاءالله دا د هر سړي یو بنیادي حق دی چې هر سړي د رکن په حیثیت په هیچا باندې قلقل نشته خدا فیصله یا د دې یو طریقه کار دی او هغه طریقه کار مشر زمونږ اخري کمیټي ده چې د هغې مشر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دی او هغې چې کومه فیصله وکړه انشاءالله چې کوم سړی د ټکټ ورکړه نا به انشاءالله مخکې وي او موږ به ورپسې یو انشاءالله ملګرو د حکومت موږ سره په کمیټۍ کې دا چې کوم کوشو
او کوشش وکړو چې دا خلک د دې علاقې د دې وطن د دې پاکستان نه موږ لرې کړو او هغه به څه کېږي اب زما او ستاسو په کوشش کېږي او دا کوشش جماعت دپاره خالي نه دی دا کوشش ستاسو ځان له دی د خاورې له دی دا دوی چې څنګه د ملګرو وویل بېحیایي ده ګراني ده ګوره بله ورځ چې عوام راووته او خالي الیکشنو ته به موږ صبر نه کوو زموږ یو غټ جماعت دی او دا جماعت انشاءالله مخکې ورپسې راوتلو که هغه د اوبو مسله وه که هغه د وړو مسله وه هر مسلې باندې به انشاءالله موږ وروځو او مخه به یې نیسو ضروري نه چې موږ په حکومت کې وو زموږ غټ جماعت دی او یو منشور لري په هغه منشور به انشاءالله دغه کوو ملګرو انشاءالله دا کال تیر شو زه خو چې کله م لاس کې سو کوشش هم ډېر کړی دی چې د علاقې د دې وطن خدمت وکړو خو ملګرو تاسو به وایئ چې دا ولې خاموشي ده دا خاموشي دا ټول سیاست د جمعیت چې کوم ملګري او کوم پوزیشن اخیستی و هغې پسې وو د دې دا ټول سیاست دې پورې محدود و خو انشاءالله چې څنګه مو والا مخکې شکست ورکړی دی داسې به والا انشاءالله بیا ورکوو او د دې قوم او د دغه رهنمایي به انشاءالله دا زمونږ جماعت کوي ملګرو مشران ډېر دي او دوی هم خبرې کوي خو زما تاسو ته دا خواست دی چې دا پارټي کې کوشش وکړئ او ستاسو خالي دا نه ده دا سړي خپلوي ده ملګرتیا ده د دې پرچار وکړئ او دا پرچار د خپل ځان دپاره د راتلونکي نسلونو دپاره وکړئ انشاءالله کامیابي به زموږ مقدري السلام علیکم